فیاض قادری ته په دعوت ورکوم چې هغه مختصر الفاظ کې تنظیم مقاصد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عقاب روح جب بیدار ہوتے ہیں جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتے ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. زه د ټولو نه اول تاسو د دې ګمکوټ علاقې د کشرانو مشرانو ډېره زیاته شکریات پیش کوم او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې په دې مصروفیاتو باوجود چې تاسو موږ له وخت راکړو او تاسو راجمع شوئ. خاص کر زه د سلمان صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم. هغه چې کومې خبرې وکړې هغه په حقیقت کې ستاسو چې دی هغه ترجماني وکړه، ستاسو د علاقې ترجماني وکړه. په دغې سوچ باندې په دغې فکر باندې موږ راوتي یو د قوم په جذبه باندې. زمونږ دغه مقصد دی زموږ تنظیم چې هر ظالم سے بغاوت، هر مظلوم کی حمایت، د هر ظالم نه به موږ بغاوت کوو، د هر مظلوم به موږ حمایت کوو، د غریبانو یتیمانو چې دی هغو به مدد کوو، د خپل علاقې به چې دی هغه د هغې د کامیابۍ به موږ سوچ کوو، د هغې به موږ فکر کوو او خپل علاقه چې ده د هغې چې کوم کارونه دي هغه داسې دي چې هغې مشرانو ته هغه خیال نشته به موږ راچوتو. نو ستاسو ته زه ډېر زیات خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دومره په لویه جذبه باندې چې دی هغه راووتئ. خاص کر د دې علاقې څومره نوجوانان دي، مشران دي، تاسو دوی سره سپورټ وکړو او انشاءالله څنګه چې مونږ په یو جذبه باندې راوتي یو الحمدلله نن په پوره علاقه کې چې دی زمونږ مشران دي، کشران دي، هغه ټول چې دی هغه زمونږ ته نظر دی. اوس په دې وخت کې چونکې ډېر زیات مصروفیات دي نو اکثر مونږ ته خلک دا وایي چې تاسو په نظر باندې نه راځئ. نن الحمدلله زمونږ په علاقه کې چې څومره کارونه وو چې زمونږ د وس مطابق وو په هغې پسې مونږ چنده کړې ده، په هغې پسې مونږ سره زمونږ دا نوجوانان دي چې هغه چې دی هغه راوتي دي او خپل ځان ته نه دي کتلي، خپل خاندان ته نه دي کتلي، خو د قوم چې دی هغه خدمت یې کړی دی. څومره زمونږ د علاقې چې څومره د لښتي او د هغې صفایانې یې کړې دي، خپله علاقه چې دی هغه خلکو له روښانه کړې ده. څومره چې علاقې څومره خدمت راځي هغه کوي. نو دغه شان دغه نوجوانان چې دي تاسو بیا څه کوئ؟ سپورټ کوئ. د دې سلمان صاحب دلي د دوی چې کوم ټیم دی تاسو مشران بیا هم سپورټ کوئ، کشران بس دی هغه دوی سره شانه به شانه باندې ودرېږئ. انشاءالله ودرېږئ به که نه؟ انشاءالله یو وخت به داسې راځي چې نن زمونږ علاقه خو به داسې نه وي، یو وخت به داسې راځي چې دې نوجوان د وجې نه چې دی زمونږ علاقه چې دی مخکې به وړاندې به هغه ترقي کوي. یو خبره سلمان صاحب وکړه د دغې زه وضاحت کوم چې زمونږ د دې تنظیم چې دی هغه سیاسي هېڅ مقصد نشته. دا یو فلاحي تنظیم دی. موږ د الله د رضا لپاره چې دی هغه راوتي یو. ما تاسو ته حدیث شریف وي، پیغمبر سلام ارشاد حدیث شریف مبارک دی انما الاعمال بالنیات، د هر عمل دارومدار چې دا په نیت سره دی. نو موږ به ټول چې دی د تنظیم ممبرانو ته هم دا خبره کوم چې ټول اول به موږ څه کوو؟ خپل نیتونه چې دی هغه موږ صفا کوو. موږ به په خپل نیت کې دا خبره ږدو، په ذهن کې به دا خبره ږدو چې موږ هم د علاقې څه خدمت کوو، که یتیمانو خدمت کوو، په هغې کې به زموږ نه شهرت مقصد وي نه به چې دا هر څه به پکې پخپله کېږي. زموږ مقصد به صرف د الله رضا وي چې الله زموږ نه راضي شي، د قوم خدمت موږ وکړو، د قوم چې دی هغه موږ خپل علاقه چې دی موږ په ترقۍ باندې مخکې به وړاندې چې دی هغه بوځو. نو انشاءالله تاسو زموږ دغه امید دی. نن چې کوم ستاسو جذبه موږ ولیده نو دا قابل دید ده او زمونږ دغه تنظیم چې خبره کوله زمونږ تنظیم چې دا سیاسي نه دی، د سیاسي هېڅ مقصد نشته. زمونږ دا یو فلاحي تنظیم دی، د خیر ښېګړې تنظیم دی. نو په دې کې زمونږ سره چې دی زمونږ سره په خزانه کې موږ تنظیم جوړ کړی الحمدلله. زمونږ سره د هر پارټۍ چې زمونږ هغه ممبران زمونږ سره موجود دي. موږ په تنظیم کې موږ ملګرو ته وایو تاسو خپل سیاست ځان سره پارټي ځان له جوین کوئ، هغه ځان له تاسو خپل ذاتي کار دی هغه کوئ، خو په تنظیم کې به دا خبرې نه وي. په تنظیم کې به چې دی د علاقې د پرمختګ خبره راځي موږ به ایم پی ای پسې ځو، موږ به د چیرمین پسې ځو، موږ به د مسلم لیګ پسې ځو، موږ به د پی ټي ای پسې ځو، موږ به د پیپل پسې ځو. موږ به دې ته نه ګورو چې زه تر دې پورې چې موږ د پی ټي ای رامجد صاحب پسې ځو تللي وو، د علاقې خبره ده، د چیرمین پسې تللي وو، زه به بله پارټۍ کې یم، زه پی ټي ای کې نه یم، خو نه زه د خپل علاقې د کامیابۍ سوچ کوم نو زه بیا دا کوم. نو ما تاسو ته به دغه درخواست وي چې انشاءالله زموږ تنظیم به چې دا به غیر سیاسي وي او په غیر سیاسي توګه باندې به دا د قوم خدمت کوي. موږ به چې ټول مشران چې د علاقې دي زمونږ هغه موږ ته ډېر زیات قدردان دي او الله پاک دې په دې خبرو موږ عمل کول توفیق رانصیب کړي. او بیا زه بیا ستاسو ټول ډېر زیات شکریه ادا کوم. بهترین نصایح نفس جناب عثمان سے دعوت ورکوم چې هغوی تاسو تنظیم منشور او د دې نوجوانانو کردار هغه بیان کړي، د نوجوانانو په اهمیت باندې تاسو ته خبرې وکړي مختصر الفاظ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اگر ټولو اول
د ګمکوټ د سیمې د خاورې یو نر بچی سلمان خان او د هغه سره د هغه د ټول ټیم او بیا د دې کلي د ټولو ځوانانو مشرانو کشرانو انګولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ټول ته په جماعت السلام علیکم محترمانو زموږ په مشرانو هم خبرې وکړې د ټولو نه اول به زه دا خبره وکړم چې زه راوتم او زما دا ملګري زما سره راوتل موږ په کم بنیاد باندې راوتي او په کم مقصد باندې موږ دې میدان ته راوتي محترم ورونو زموږ چې کله دې میدان ته راوتو 3-4-5 کسان په موږ پسې هر سړی خبرې کړې دي موږ له هر سړي پې وهلي دي په موږ باندې خلکو په بیټکونو کې خپل د بیټکونو ګپونه ګرم کړي دي چا به وي دا اوس ګارخیل دي چا به وي دا ټي ایم او والا دي چا به څه وي چا به